چې یاره جومات ته پیله سب کې نابالغ ماشوم د معمول مطابق ودرول دا څنګه دي؟ نو انتظامی طور باندې د دې گنجایش شته، انتظامی طور باندې گنجایش شته، لیکن د شریعت په لحاظ باندې د ماشومانو دپاره دویم صف دی. اوس که ماشوم یو دی او دی پلار راوستو ځان سره هغه سیټ ته ودرو په پیله صف کې خیر دی، څه مسله نشته. دا به نه کوي چې دغه ماشوم به وروستو کوي چې شا به شاته شه، نه خیر. دوه درې ماشومان دي او داسې دي چې یاره یو بل سره د رواني یا دغه والا نه دي، نو بیا د هغې صف چې کوم دی دویم نمبر صف دی. او که نه تا ته پته لګي چې یاره دا دوه درې ماشومان دا یو ځای ودرېدل نو د ټولو خلکو مونځونه خرابوي. د هغې دپاره ښه طریقه بیا دا ده چې هغه بیا جدا جدا ودروي. خو په اول صف کې که ماشوم ودروي مثلا نو داسې ځای کې به ودروي چې لږ ډډې ته چې امام سره نږدې وي، ځکه کله کله داسې وشي چې امام په مونځ کې خطا شي یا د امام د نیابت ضرورت راشي، څه عذر راشي او امام وروستو شو مخکې کس چې کوم شاته کس هغه امامتۍ ته رامخکې کوي. نو هسې نه چې دا ماشوم دلته ولاړ یا بل کس ولاړ شو نو خو د جمع ورکولو لایق نه دی. دې وجې نه ماشومان چې کوم دی حتی الامکان یو ماشوم نو خیر دی سیټ ته ودرولی شي او په دې کې څه باک نشته.